بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، د مورب په قسمونو کې د ټولو د آخري قسم چې کوم دي نو هغه جمع مذکر سالم دی چې د هغې اضافت یا یو متکلم طرف ته شوي. لکه دلته کې تاسو وګورئ مسلمون چې کوم دي نو دا جمع مذکر سالم دی. اوس د دې جمع مذکر سالم اضافت چې موږ یا یو متکلم ته وکړو، لکه دلته کې مسلمون یا دا مسلمون جمع مذکر سالم دی او د دې اضافت چې کوم دي نو موږ د یا متکلم ته وکړو. دې سره به اوس څه کېږي نو ګوره دا قاعده به تاسو ماشوم ته مو وایئ چې کله اضافت د جمع مذکر سالم وشي نو د اضافت د وجې نه به ترې دا نون موږ څه کړو، دا به حذف کړو. نو چې کله مو موږ نون حذف کړو دا نون نو دلته موږ سره څه پاتې شو؟ مسلمو یا را سره پاتې شو. دا نونو ترمیز نه چې کوم دي نو لرې کړو نو موږ دلته دا جوړ شو مسلمو یا ته جوړ شو. چې کله دا جوړ شلو نو ګورئ دلته به چې کوم دي نو اوس د بل قانون متوجه شو نو د هغې د وجې نه دا و چې کوم دي نو موږ یا سره بدل کړو نو مسلموی یا شو. مسلموی یا شو. ښه چې کله دلته کې یا راغله او دلته کې بیا راغله نو دلته کې اوس موږ څه وکړله چې دا یا مو په یا کې ور مدغمه کړله نو مسلموی یا شو. چې کله مسلموی یا شو نو بیا په موږ ته دې یا دا ماقبل زمه چې کومه ده نو دا به موږ څه سره بدله کړو؟ دا به کسرې سره بدله کړو. نو د مسلمویه نه به مسلمیه جوړ کړو. نو د مسلمو نیا د مسلمو نیا نه آخره کې چې کوم دی موږ سره څه جوړ شو؟ مسلمیه را سره جوړ شو. نو موږ به ماشوم ته دا وایو چې بچین دا جمع مذکر سالم دی، دا مورب آخری قسم دی. تری اعراب چې کوم دی رفی میں وہ تقدیری کے ساتھ، حالت رفی میں وہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب جر میں یہ لفظی ماقبل مکسور کے ساتھ هم هغه مخکنی چې کوم اعراب هغه دې ورته وښیو. صحیح ده. دې طریقې سره کوم دی ماشوم کو یا کول پکار دی.